رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دام دی چې چرته به څه خبره کوله خطبه به شروع کوله مبارک د هغې په ابتدا کې به د حمد نه کوله. حمد د الله جل جلاله شکر ادا کول، حمد و ثنا. خطیب چې خطبه شروع کوي د هغې په ابتدا کې هم حمد وي، د الله جل جلاله د تعریف نه خطبه شروع شي. الحمدلله. مقرر واعظ چې کله واعظ کوي او تقریر کوي نو د الله جل جلاله د حمد نه ابتدا کوي، شروع شي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف صلات د الله جل جلاله حمد په مختلفو موقع باندې ویل پکار دي. د الله تعریف، د الله جل جلاله حمد و ثنا، د الله پاک شکر ادا کوي. دلته په دې منبر چې څوک کښېني نو الحمدلله نه شروع کوي. نو دې الحمدلله ویلو سره مې اوسني حالات مخې ته رالل. تاسو ته پته یا نه، د دنیا په مختلفو ملکونو کې د جمعې په مونځ باندې پابندي ولګېده او تاسو الحمدلله د الله جل شانه فضل دی چې د الله کور ته رالی، الله پاک دې قبول کړي او الله جل شانه موږ باندې فضل و فرمایلو رالو. دې څیزونو پسې به سړی ارمان کوي الله چې دا نه دغه چې سړی مړ شي د روح به وي، دی به پوهېږي او د اوس نه به زیات پوهېږي. هغه وخت بیا به ارمان کوي چې کاش ما مونځ کولی، ما تلاوت کولی، ما ذکر کولی، ما الله یاد کړی وی، لیکن دا موقع به بیا په لاس نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په نوم باندې د الله په لار کې د الله د رضا او خوشنودۍ لپاره سمال ورکوي نو زر زر ورکوي. داسې وخت به راشي چې بیا به ته مال په لاس کې ګرځې او قبلولو والا به څوک نه، قبلولو والا به څوک نه. نن سبا خو دنیا پرست او خیټور خلک دغه نارې وایي چې مدرسو کې طالبان یا د فقیران او مسکینان چې کوم دی نو دی ګټي نه بلکې سټي د خلکو مال خوري. لیکن دی مسکین ته دا پته نشته دی چې د الله جل شانه د طرف نه رزق تا ته د فقراو د ضعفاو په وجه در کولی کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما ترزقون بضعفائکم، ستا په کور کې ستانه داسې اولاد پیدا شوی بچی چې هغه رنځور دی، کنډم دی، په لاسو خپو په سترګو په غوږونو هېڅ دی په کار نه راځي. د هغه خدمت په نسبت د هغه سترګور او د روغ اولاد ډیر کو، ځکه چې تا ته الله جل شانه کېدای شي رزق د ده په وجه درکوي. ستا په کور کې ستا کمزوري ضعفا بوډاګان مور پلار دي، هغوی باندې وخت تېر شوی دی ګټلی نه شي. ته شکر وباسه چې الله جل جلاله د عظیم نعمت تا ته دنیا کې درکړی دی، آخرت خو په یقینا ګټې د دوی په خدمت باندې او تا ته الله جل شانه رزق د دوی په ورجه درکړي. لعلکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. کچره دا استغنا د یو بل نه بې پرواهي دا شروع شي بیا به هر څه ختم شي. نو عرض مې دا کولو چې د دنیا په مختلفو ملکونو باندې ما ته د سنګاپور نه خبر رالو، د یو ځای بل ځای نه ډېرو نه راغلي دي چې د جمعې مونځ به کېدو، اوس د جمعې مونځ بند شو ټول ملک. نو اوس څوک نشي تللی نو مونږ څه وکړو؟ نو ما ورته وویل چې د جمعې مونځ په آبادۍ کې چې کوم ځای ته کولی شي هلته کې 4 کسان چې جمع شي نو هم کولی شي، خو چې نه شي کولی نو بیا د ماسپښین مونځ کو. نو د جمعې د مونځ د نعمت هلته کې نشته. په سعودي عرب کې
چې د دنیا مرکز دی او حرمین شریفین آلته دي سعودي عربستان کې، آلته هغوی ته اډر جاری شوی دی ائمو ته خطباو ته د حرمینو شریفینو هم چې 15 منټو کې به اذان خطبه او مونځ ټول ختموي، 15 منټو کې به اذان خطبه او مونځ ختمي. ما ته چا وویل چې نن سهار چې کوم مونځ شوی دی نو هغه مونځ ډېر زر زر یې کړی دی، مختصر قرات یې پکې کړی دی او داسې ښی خلکو ته لکه چې جماعت انتهایی د خوف او د ویرې ځای دی، زر ترې نه وځئ. په جماعت کې څه دي؟ کرونا وایرس چې څنګه پتا په جماعت کې حمله کولی شي نو داسې بهر نشي کولی. جماعت خو پاک او مقدس ځای دی او دا ټول ډاکټران او سیندانان اکثر بیانات رالل چې څوک دا اودس د چاردام اهتمام کوي، پوزه کې اوبه اچوي، خوله کې دا خو موږ به هر چاردام کې نو الحمدلله هغه ځای کې د هغې اثر نی. نو زه ویم که چېرته ویم نو په جماعت کې به د هغې اثر کم وي، لیکن بو بلی د جماعت نه جوړه کړي ده په مختلفو ځایونو کې. نو عرض مې دا کول دا مې دی الحمدلله سره یاد شول. الحمدلله د الله شکر دی، الحمدلله شکر د الله جل شانه ډېر ادا کوي په دې نعمتونو باندې چې څنګه په روټۍ خوړو نه پس د الله شکر ادا کې، مال ستا لاس ته راشي په هغې د الله شکر ادا کې، د هغې نه عظیم نعمتونه دا دي ایمان، اسلام، مز، جمعه او حرمین شریفین په دې باندې د الله شکر ادا کو او چې څومره دې وس کېږي د دې لپاره منډه تړله وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله جاری وه. 6 کال د هجرت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راله چې په خیبر کې یهود کوم منتقل شیو د مدینې منورې نه، هغوی د ابو رافع د قتل نه پس اسیر ابن رزام سردار جوړ کړی. هغه زمانه کې په قبایلو کې سرداري نظام، د قبیلې مشران به سردارانو، د هغه حیثیت به د نن سبا د بادشاه نه ډېر زیات. اسیر ابن رزام د یهودو سردار. دغه اسیر ابن رزام د خپلو مشرانو د بدلې اغشتو دپاره په خیبر کې، خیبر د مدینې منورې نه لرې دی، نو هلته یو بله قبیله د جنګجو چې د هغې تذکره څو وارې شوي وه غطفان، د هغوی سره یې ساز باز کړی دی، هغوی ته یې د مال لالچ ورکړی دی او هغوی ته یې ورکړي دي چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده. هغه زمانه کې چې ټیلیفون نو، موبایل فون نو، د میډیا او د خبر د وصولیابۍ دا طریقې نه وې لکه دا اوس چې کومې دي، لیکن د هغې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه د الله جل جلاله رسول دی، پیغمبر دی، نو داسې الله پاک په هر څیز باندې پوهه ورکړي. د فوج، د مجاهدینو د دستې کمان او د دشمن جغرافیایي حالات، سیاسی حالات او تصورات او سوچونو نه ځان خبرولو د هغه د ارادو نه په دې کې الله جل جلاله په هغه زمانه کې مهارت ورکړ. لرې نه به پته لګېده چې د دشمن څه ارادې دي، څه کول غواړي، دې نه به ځان خبرولو. نن سبا سره د دې چې هر قسم مشینان شته، آلات شته، لیکن مسلمان په حیثیت د قوم هغه خبرېږي نه، د څه نه ځان نه خبرې چې د دشمن ارادې څه دي، د دې ورته پته نه. او دوی په غفلت کې د دنیا ټول قومونه نن سبا د خپل باطل مذهب او د خپل د ملک د حفاظت لپاره او د خپل سرمایې لپاره مختلف قسم سوچونه کوي، مختلف قسم، او هغوی په غفلت کې نه دي پراته د دنیا لپاره، او مسلمان هغه په غفلت کې پروت دی. دته په کار دی چې دی د خپل رب په یاد کې لګیای او دې سره سره چې کوم دی نو د خپل مذهب، د خپل ایمان، د خپل دین، د خپل ملک د هغې د حفاظت سوچ کوي او زیات یادګیرنه او یاد یې د الله جل شانه وي، توجه زیاته په الله وي، ځکه چې د الله جل جلاله یاد حاصل شول چاته نو بیا الله پاک هغه قوي ذات دی، هغه ناصر دی، هغه په هر څه باندې پوره دی
او هغه د مسلمانانو هر اعتبار سره بیا ناصر دی او مددگار دی، هغه بیا د مسلمانانو مدد کوي. لیکن مسلمانو دی عموماً په غفلت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې یهودو دا ارادي کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي حضرت عبدالله ابن رواحه مشهور صحابي دی رضی الله عنه دی واستولو چې دو کلاړ شه د دې خبرې په باره کې ما ته تحقیق راړی چې دا خبره څنګه ده. تاسو اندازه ولګوئ نن سبا چې خیبر ته سړی ځي مونږ تللي یو نو په هغې باندې د مدینې منورې نه څومره ګنټې لګي، څلور نیم سوه کیلومیټره لار ده. او هغه زمانه کې به دا سفر پیاده په اوښانو باندې په دې به دا لار وهله. د دې تحقیق دپاره کسستول دا خبره رښتیا ده او که خطا ده. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه یې واستول، هغه رالو په خپل مقرر وخت باندې وی چې یا رسول الله خبر رښتیا ده او هغه د غطفان سره ساز باز کړی دی او درنه جمع چې کوم دی نو هغه جمع کوي او مدینې منورې باندې د حملې اراده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه ته د امیر جوړ کو. هر یو صحابي ته الله جل شانه ډېر صلاحیتونه ورکړي، هر یو صحابي امیر لښکر جوړ کو او 13 کسان یې ورته ورکړي چې دا 13 کسان واخله او دوی سره وجنګېږي. دا لاړ شئ او دغه خلکو ته ووایئ چې تاسو مدینې ته راشئ، ځکه چې د هغوی سره خبرې اترې شوې، د هغوی سره خبرې اترې شوې او هغوی دلته کې ماتې خوړلي او شکست یې خوړلی و. تاسو راشئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسو مذاکرات وکړئ، خبرې وکړئ. عبدالله ابن رواحه د جنگ په اراده باندې نو تلی، د دې دپاره لاړو. 13 کسان یې ځان سره کړل چې هلته لاړو خیبر ته. نو اسیر ابن رضام د یهودیانو سردار ته ووی، هغوی ورته وی چې ټیک ده مونږه دا اراده نه ده کړې او زمونږ په مدینه باندې حملې کولو قطعا اراده نه وه او دروغ دا خو د یهودو عادت و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې څومره منافقین په مدینه منوره کې وو دا ټول په یهودو کې. په ظاهر به مسلمان شو او پسې پشت او په زړه کې به کافر و. او څو نښې په هغوی کې داسې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موقع په موقع د هغې تذکره کوله چې چا کې دا وي نو په ده کې نه نفاق نښې دي. په هغې کې یو دروغ وینا، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. یو حدیث مبارک کې دا درې ذکر کړي، نورو حدیثو کې د دې نه علاوه نښې هم شته چې کله منافق سړي نښې دا دي چې کله دی خبره کوي نو دی به دروغ وایي او چې کله دی وعده کوي نو دی به د هغې خلاف کوي او چې کله په ده باندې ته اعتبار وکړې امانت ورسره کېږي نو دی به هغې کې خیانت وکړي. نو دی وی چې مونږ داسې نه دي کړي، ورته وی چې راځئ چې ځو مدینې منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مغواړي او هغوی تحقیق حال کوي. نو عبدالله ابن رواحه سره اسیر ابن رضام د عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه سره صحابه کرام هم 13 تنانو او اسیر ابن رضام یهودي سره هم 13 کسان را روان شول. تعداد او شمیر د دواړو ډلو برابر. په یو اوښ باندې 2 کسان سواره شو، یو یهودي او یو مسلمان. نو عجیبه دا وه چې د اسیر ابن رضام یهودي چې د یهودو سردار او د سره ملګری عبدالله ابن انیس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. د هغه سره سورو په یو اوښ باندې چې په لار راتلل نو دا یهودي اسیر ابن رضام د یو ځل په عبدالله ابن انیس رضی الله عنه باندې پټ گزار وکړو د خنجر چې په اوښ د پاسې قتل کړ. هغه الله جل شانه بچ کو، بیدار شو. بیا په دوباره چې کوم دی نو بیا په باندې گزار وکړو، بیا الله جل جلاله بچ کو عبدالله ابن انیس. چې په دریم ځل باندې اراده کوله نو هغه پوه شو چې دی خو ما وجني، نو بس هغه په باندې گزار وکړو، قتل شو. جنګ ونښتو او دا 13 په 13 یهودیان یو پکې پاتې شو، نور یو کم 13 ټول قتل شو. ابتدا دغه وخت کې
د ورانۍ او د شیطان توب دی کړي وو. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مذاکراتو دپاره روان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه رالو چې یا رسول الله دغسې کار شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې تاسو الله جل جلاله د ظالم دشمن نه بچ کړئ. او عبدالله ابن انیس رضی الله عنه، عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه زخمی شوی. نو هغه زخمونو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیاړې مبارک ومږلې او په سر او مخې ورته لاس راښکلو. هغه ساعت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه ټیک شو. الله جل جلاله شفا ورکوونکی ذات دی او الله پاک خپل پیغمبر زی په زی د هغه علامات خلکو ته ښیي. محدثین و حضرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزاتو باندې کتابونه لیکلي دي او بعضی نوم ایښی دی دلائل النبوه. علامه بیهقي رحمه الله کتاب لیکلی دی، د هغې نوم دی دلائل النبوه. نبوت کې دلائل، نبوت کې دلائل، د نبوت دلائل چې دا د الله پیغمبر دی. څومره معجزات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې سرګن شوي دي، نو دا د نبوت دلایل دي. د یو ساحر، د کاهن، د دروغو، د پیغمبري دعوه کوونکي په لاس باندې کلم معجزه نه څرګندي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره معجزات چې څومره نور انبیاو ته ورکړی شوي ټول د هغې نه زیات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکړي. د هغې وجه دا ده چې دا خاتم النبیین دی او الله جل شانه رسالت او نبوت په دی باندې ختمولو. نو دا معجزه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه ساعت ټیک شو. په احد کې تاسو ته تذکره شوي وه د یو صحابي سترګه ووته په احد کې غشي سره. دا سترګه د مخ کې د هډوکي ډوغل دی، دوه ډوغلې دي، په هغې کې د سترګې دا ګولې پرتې دي. هغه سترګه بهر راووته، په تلی کې راړه چې یا رسول الله سترګه مې ووته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسو واخېسته، په هغه ځای کې کېښوه. د هغې نه زیات نظر یې په هغه سترګه لګېدو د هغې مخکینۍ روغې نه، او بالکل ټیک ټاک شو. نو الله جل جلاله رسولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو ته الله جل جلاله د ظالم دشمن نه نجات درکو، الله پاک ته نه بچ کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې تواضع وه او صحابو ته هم عاجزي او تواضع درس ورکړی دی او ښولی ده. نسبت به الله جل جلاله ته کول. او اوس هم چې چا د خپلو کارنامو نسبت الله جل جلاله ته کړی دی او په ځان باندې اعتماد نه دی کړی او د غرور نه کار نه دی اخیستی، نو الله جل جلاله فتح او نصرت ورکړی دی او تاسو نږدې په افغانستان کې وینئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرام روغ رال مدینې منورې ته. په دغه 6 هجری شپږم کال د هجرت کې یو بل واقع وشو. په عربو کې قبایلو مختلف د یو قبیلې څه کسان رالل او دا د دوو قبیلو اوکل او اورینا. د حدیثو په کتابونو کې هم دا واقعه درج ده. امام بخاری رحمه الله هم په خپل کتاب کې حدیث راوړی، په هغې کې دا واقعه درج ده. دا خلک به راتلو مدینې منورې ته، څوک به کافرو مسلمانان بشل او څوک به مسلمانان، نو هغوی به دین زده کولو دپاره راتلل. نو دې قافلې ته د عرنیینو جماعت پیدا یو څو کسانو، تقریبا 9 کسانو مدینې منورې ته لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د خپل اسلام اظهار وکړو چې موږ مسلمانان شوي او دین زده کولو ته راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بندوبست وکړو، هلته وپاتې کېدل. څه ورځې چې تېرې شوې، نو دی ووې چې صاحب مونږ خو د دشتې او د ځنګل اوسېدونکي یو، په ښار کې نه یو پاتې شوي، او مونږ باندې دا غله چې کوم دی نو دا ښه نه راځي. زمونږ ګزران ټول عمر د بچپن نه په پیو باندې کېږي، شودو باندې. مونږ ته که دا انتظام وشي نو ډېره به ښه وي، ځکه چې زمونږ خېټې وپړسېدې او رنګونه مو زیړ شول او دغه غله په مونږ باندې صفا نه راځي، دا مونږ نه شو خوړی، زمونږ معده یې نه برداشت کوي.
دیتا اورنیین وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې ټیک ده پیغمبر علیه السلام اوخی او د صدقې اوخی د صدقات مال هغه د مدینې نه بهر سره دی او د هغې د خصمانۍ دپاره یو کس ساتلی او مالی هغه به د هغې نګراني کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واستول. په بخاری شریف کې حدیث دی چې دی ته وفرمایل چې تاسو هلته لاړ شئ او اشربوا من ابوالها و البانها، دا غي اوخانو متیازي او دا غي پي اسکي، دا اسکي دي سره به تاسو خوشي ستاسو دا بیماری به ټیک شي. اوس دلته کې علماو مسله شروع کړي ده چې آیا دا بول سکل دا خو نجس دي او پلید شی دی حرام، د دې سکل څنګه دي؟ نو مختلف وجوهات بیان شوي دي، خو زیات راجح وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې د بیماری علاج معلوم شي او په ذریعه د وحی چې هغه دی کې دی دی د دینه بغیر نه خکېږي او د دې را روان حالت هم په دې باندې دلالت کوي چې دا خلک ګډ وډو نه دی په قسمت کې عمدغه. نو او اوس مسله دا ده چې یو سړی آیا یو نجس شی او پلید سیز باندې خپل علاج کولی شي او که نه؟ نو زمونږ اهل علم وایي که چېرې د یو کس بیماری داسي چې د هغې علاج په بله طریقه باندې نه کیږي، په یو پاک او حلال سیز باندې، او دته طبیبان او ډاکټران وایي چې ستا علاج د دې نه بغیر نه کیږي نه ته مرې، نو هغه ته دومره حده پورې گنجایش ته دی چې هغه به د مرګ نه بچ شي، اگر که هغه شی نجس وي، پلیت وي او حرام وي. بعضې حضرات وایي چې په دې کې د سره شفا شته دی نه، یعنې که چېرې ستا بیماري څومره هم خطرناکه شي ته به هغه حرام او پلیت او نجس شی نه استعمالوي. ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، الله جل جلاله ستاسو شفا په حرامو سیزونو کې نه دی ایښي، لکه څنګه چې غذا او خوراک څښاک حلال دی د مسلمان، او په دې کې څومره فیدیم دي. نن سبا دا تحقیق تاسو وینئ چې مخې ته راغلو چې دا وبایي امراض کورونا وایرس چې کوم ځای کې خور شوی دی، نو دا په هغه چا باندې زر زیاته حمله کوي چې څوک دا ګنده سیزونه او نجس او خبایث خوري. نو دا د الله جل جلاله مهرباني ده، والله پاک په خپل بندگانو باندې مهربانه دی ډېر. هغه سیزونه ورته حلال کړي دي، اجازت یې ایښی دی چې کوم سیزونه د دپاره مفید دي، او هغه په حرام کړي دي چې کوم د دپاره نقصان ده دي. په تېرو جمعو کې هم د دې تذکره شوې وه. دغسې د انسان دپاره الله جل شانه عقیده او عمل هغه مشروع کړی دی یا حکم کړی دی چې هغه د ده دپاره د دنیا او د قبر او د آخرت په لحاظ سره مفید دی، چې زمونږ رب زمونږ د دنیا د جسم او د دې زندګۍ دومره خیال ساتلی دی، نو الله جل جلاله د قبر او د حشر او د آخرت ډېر اهتمام د دې نه زیات، ځکه چې انسان ته هلته پاتې کېدل دایمي او همیشه دي. نو بهرحال بعضې حضرات وایي چې چونکې د دې بیماری هغه علاج دغه او د دې نه علاوه بل څه هغه زمانه کې نور رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ځکه اجازت ورکړو. بهرحال دا اورنیین لاړل او هلته پاتې کېدل، نو هلته یو څو ورځو کې د دې هغه بیماري ورکه شوه او صحت بیا واپس رالو، ډېر صحتمند او تندرست شول. نو چې کله الله جل جلاله په دې باندې دا مهرباني وکړه، د دې په زړونو کې ارادې بدلې شوې، نیت خراب شو. پکار خدا وا چې د الله جل جلاله شکر یې ادا کړی وی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لیکن دی الټه دا وکړل چې د اسلام نه برګشته شول، واپس شول او مرتد شل، ارتداد اختیار کو، اسلام پریخو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ساروان چې و راعي شپونکې هغه قتل کو، او صرف قتل نه کو بلکې د هغې لاس پریکل او خپې پریکل او پوزه پریکا او غوږونه پریکل او د کیکر ازغي ورته په سترګو کې نه نایستل. په دې حال کې هغه صحابي رضی الله عنه شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع رااله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېره صدمه ورسېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ملګري بدل
نه پرېښو، تاسو ته ما مخکې هم ویلي. او دا دنیا الله جل جلاله میدان پیدا کړی دی. الله پاک ګوري ستا کردار او ستا عمل او ستا صفاتو ته ګوري چې ته څنګه وخت تېرې. بعضې سړی سر بچ کوي ځان، لیکن ځان نشي بچ کولی. قطعا مرګ شته دی، هر چاته مرګ راځي. الله جل جلاله ته خپل عمل وښیه، خپل کردار وښیه، خپل عقیده وښیه، خپل اعمال وښیه چې ته څومره اوبو کې. صحابه کرامو به دا وي چې چېرته به د جنګ نه پاتې شول، نو بیا به یې وروسته وي چې آینده که جنګ ونښتو نو زه به الله جل شانه ته ښیم. دا به یې وي چې زه به الله ته ښیم، خلکو ته نه، الله ته. او الله جل جلاله ته خول دا اخلاص ته مکمل، او خلکو مخلوق ته خول دا ریا ده. یو ته بل ته خول دا ریا ده. الله جل شانه ته ځان وښیه. الله پاک ته په توره شپه کې په توره تیاره کې ویني، الله ته ځان وښیه، ودرېږه. الله جل جلاله یوازې ستا آواز اوري، الله جل شانه ته فریاد وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخته صدمه ورسېده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي کرز ابن جابر الفهری رضی الله عنه دته وویل چې لاړ شه فوراً، او دا کسان چې کوم ځای ته رسېدلي دي هلته نه راول. کرز ابن جابر رضی الله عنه هغه دسته ځان سره واغشته او په اورنیینو پسې لاړل. دوی په لاره کې لاندې کړل او د هلته نه یې راوستل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینې منورې ته یې مخامخ کړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغوی نه هماغسې بدله واغېسته لکه څنګه چې هغوی د صحابي سره کړي. او دا مسله ده چې که چېرې د یو کس په قتل باندې دوه کسه جمع شوي او عمدن قصدن قتل کړی، نو قصاصاً به دا دواړه قتلیږي. او که لس کسه پې جمع شوي نو قصاصاً به دا لس واړه قتلیږي، چې پته یې نه لګي چې کوم یو پې ډومبی ګزار کړی دی. ټولو پې کړی دی په شریکه، نو په قصاص کې به دا ټول قتلیږي. دغه ضابطه او دغه قانون چې په اسلام کې لاګو، نو چا قتل نشو کولی. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې په یمن کې یو واقعه پیښه شوه، او هغه دا وه چې یو ښځه وه، د هغې خاوند خپل مړو، او د هغې د چا سره چې کوم دی نو دوست یاري جوړه شوه شیطانی. هغه کسانو تر منځه د دې زنانه چې کوم دی نو د دې زوی و، نو دی هغه سړو ته ووایي چې دا زما دا زوی چې کوم دی نو د مخې نه لرې کوي، نو زه بیا تاسو سره یم. هغه یې دغسې وکړه، قتل کو. او د یمن د علاقې او د ښار نه بهر یو بنډر کوی او شاړ، په هغې کې هغه مقتول د هغه لاش یې وغورځول. او دا زمانه د حضرت عمر رضی الله عنه ده. هغه خلیفه وقت امیر المؤمنین دی او دارالخلافه مدینه منوره وه. دا کسان چې ونو دا لس کسانو چې چا دا هلک وجلی و، حضرت عمر رضی الله عنه ته فریاد را ورسېدو د دې د قبیلې د طرف نه د دې مقتول، او په خپله دا ښځه په هغې کې ملوث وه، جړا فریاد یې کولو چې زما زوی چا وجلی دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه تحقیق دپاره کسان واستول، غیر چاپېر وګرځېدل، پته یې ونه لګېده. یو کس رالو، هغه اطلاع راوړه چې صاحب په دې کوهي کې چې کوم دی نو دې نه بوی راځي. وخت چې تېر شو سره ځې نو هغې نه بوی شروع شو. نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه کسانو چې وکتل، په هغې کې لاش خراب پروت دی، پته ولګېده چې دا هماغه کس دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه دا ښځه ونیوه، او د دې نه پس چې کله یې هغه ونیول نو هغه اقرار وکړو چې او دا کار مونږ کړی دی. سړي راووتل، چې کله یې اعتراف وکړو نو لس کسانو لس په لس یې ټول قتل کړل. چا ووي چې هلته مقتول یو قتل شوی دی، او دلته کې چې کوم دی نو لس کسان د هغه په عوض کې څنګه قتل شو. نو حضرت عمر رضی الله عنه خلیفہ ثانی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی، دین یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زده کړی دی، او د هغه عدل مشهورو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل کچرې لو ان اهل صنعاء اجمعوا على قتله لقتلتهم هؤلاء، کچرې د صنعاء او د یمن د ټول خلک
د دې یو لک په دې قتل باندې جمع شوی نو ما به دا ټول قتل کړي ځکه چې دا قاتلین دي او جمع شیو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې دا جمع شیو دی کې پته نه لګېده چې وړاندې څوک دی، که دا پته ولګېږي چې قاتل صرف دغه یو دی، دا نور ډډې ته ولاړو نو بیا به هغه یو قتلېږي. لیکن چې کله اشتباه وي پته نه لګېږي د مقتول قتل چا کړی دی، نو چې څومره کسان دي نو هغه ټول به د هغه په بدل کې قتلېږي قصاصا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول قتل کړل او قتل هم په هماغه طریقه کړل چې څنګه هغوی د هغې راعي سره او شپونکي سره او صحابي سره عمل کړو چې اعضا یې ترېنه پرې کړل. خو دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا قبض الا بالسیف. ابن ماجه کې حدیث دی، نن نه پس چې قصاص اخلی نو هغه به صرف او صرف په توره باندې اخیستی کېږي، یعنی په یو ټس سره به یې مړ کې او داسې نه. نو اوس مسله دا ده کچرې کافر چرته د یو مسلمان سره داسې عمل کړی په جنگ کې یا د جنگ نه علاوه، یو کافر د مسلمان سره داسې عمل کړی چې دا مسلمان یې مسله کړی، دی ته مسله وایي، د هغه اعضا یې پرې کړي، اندامونه، پوزه، غوږونه، لاس. نو چې کله دا کافر دا مسلمان مقتول په بدل کې قصاصا قتلیږي نو د ده سره به دا عمل نه کیږي. اسلام دا وایي چې نه، هغه به په یو گزار سره قتلی او بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې واقعې نه پس په دې باندې بیا آینده دپاره پابندي ولګوله او دغه اصول دا به مجاهدینو صحابو د الله په لار کې جهاد کولو په دې به چلیدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته فرمایل چې زنانه به نه قتلوئ، ماشوم به نه قتلوئ، او هغه ضعیف او کمزور بیمار دی په بستر باندې پروت دی هغه به نه قتلوئ. ها که چېرې دا زنانه یا دا بوډا داسې چې دی هلته نه نګراني کوي د کافر د لښکر او دی هغوی ته لارې چارې ښیي او لارې سموي، او دغه ښځه او زنانه د کافرو ملوث وي او دا د هغې تورې چلولو او ټوپک چلولو نه زیات نقصان رسوي مسلمانانو ته، نو دا به د هغې په بدل کې قتلېږي. او داسې بیا شوي دي. لیکن حس به حصه دغسې په لښکر کې عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه واقعه تاسو ته بیان شوي وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو رافع یهودي په قتل پسې خیبر ته استولو نو ورته یې وفرمایل چې لاړ شه او دا سړی قتل کا، خو خیال کو چې زنانه او ماشوم د نه قتل نشي. هغه سړی قتلول اوس هغه په قلا کې دنو د هغه سره خپل ټبر او اهل و عیال لا ټول بو، او دا چونکې د یهودو سردارو نو دی به داسې وده کېدو چې د ده نه ګیر چاپېر به ټول پراتو، دی به په منځ کې و چې دته څوک نقصان ونه رسوي. لیکن عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه یوازې په یوازې هغه قلا ته تللی دی، واقعه تېره شوې ده او په چل باندې په سیړو باندې خطې دی، یو دروازې نه په بله دروازه، بل نه په بله، او د شپې په تور تم کې توره تیاره کې تللی دی او یوازې ابو رافع قتل کړی دی، بل څوک ورسره نه ماشوم نه زنانه. عجیبه دا د سړی حیران شي چې هغه زمانه کې نه بیټري نه بلف نه بل یو شی په تیاره کې یو کس قتلول، حالانکه ټول په کوټه کې پراته. سړی حیران شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې داسې صحابه عمل کو، هغه داسې وجله دی چې څنګه عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه دننه شو نو آواز یې وکړو چې ای ابو رافع، نو هغه ورته آواز ورکړو چې څه وی؟ نو چې څنګه یې دا آواز ورکړو په خپله ژبه کې، نو دی تللی دی چې د کوم ځای نه آواز راپورته شوی دی په هغه ځای باندې ګزار وکړو، خو هغه ګزار یې خطا لاړو. دی زر دروازې ته رالو نو دی شکي شو چې دا سړی مړ شوی نه دی، بیا آواز بدل کو، وی چې ابو رافع دا څه چلو؟ نو هغه ورته وایي چې خدای دې داسې داسې که په ما خو چا ګزار وکړو، کسان ورسره ګیر چاپېر پراتو، د هغه دا خیال و چې دا زما د دې قلا چې کوم محافظین دي هغوی دي، په ما خو چا ګزار وکړو. عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه چې ملګري ورته بهر د قلا نه ناست دی، یوازې دننه تللی دی، پوه شو چې سړی مړ نه دی، بیا جوړ په هغه آواز پسې لاړو، نو بیا یې باندې توره د پاسه پسینه ورته کېښوتې، لاندې لاړ تر دې چې وایي دا ډوکو هغه آواز ما واورېدو چې دا توره کله تېرې لاندې وته، نو بیا چې رالو مطمئن شو چې مړ دی، ښکته راکوز شو، نو په سیړو باندې چې راکوزېدو تیاره وه، نو درز یې وخوړو، نو د عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه دا پنډۍ ماته شوه د ګیټۍ سره. خپې نه هغه ساعت چې کوم دی نو پټکۍ یا بل شی چې کوم دی نو چاپېر وکړو،
او بیا تر هغې پورې د قلا سره بهر ناسته دیوال سره ډډه یې لګولې ده چې د ابو رافع د قتل اواز واورم چې مړ شوی دی او که نه. داسې عجیبه خلک و زړور صحابه کرام. نو ناست دی، نو چې کله سبا شو نو یو کس د قلا په دیوال باندې آواز وکړو چې تاسو د خبر یې چې ابو رافع سردار د خیبر هغه قتل شوی دی. چې څنګه یې دا وویل نو دی مطمئن شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده ته هم په خپه باندې خپل لیاړې مبارکې ومږلې، خپه ټیک ټاک شو. نو عرض مې دا کولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او ارشادات او د دین اسلام ضابطه او اصول لري. د هر یو څیز دپاره احکام دي، د مزد دپاره احکام دي، د معاملاتو دپاره احکام دي، د جهاد دپاره احکام دي. جهاد دې ته نه وایي لکه دا خلکو چې څنګه فهم کړي دی چې بس ورځه پې باندې چې څوک دې ووژل هغه وژنه. د هغې خپل اصول دي، ضابطې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نن نه پس به یو کافر مسله کوئ نه. ډېرې واقع بیا داسې شوي دي چې کافر مسلمان یې مسله کړی دی، اندامونه یې پرې کړي دي، لیکن د هغې کافر نه دا بدله نه ده اخیستی شي. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو سره همدغسې عمل وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په همدغه شپږم کال د هجرت کې صلح حدیبیه هم پیښه شوې 6 هجري کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو چې زه سره د صحابو مرګرو مونږ حرم شریف ته داخلیږو او بعضې صحابه مونږ عمره کړي ده او بعضې کسانو حلق کړی دی او بعضې قصر کړی دی. چا ویښته صفا کړي دي، سر یې گنجی کړی دی او چا پرې کړي دي. خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې سحر پاسېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بداو چې چا به خوب لیدل او صحابو نه به تپوس کولو چې چا خوب لیدلی دی. نو صحابو کې چې به چا خوب لیدلی نو ورته به ووایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به تعبیر بیان کو. او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خوب لیدلی نو حدیث مبارک کې راځي چې رؤیا الانبیاء وحیون، د انبیاء خوب د وحی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل خوب بیان کو، بیا به د هغې تعبیر هم بیان کو. کله به هغه خوب بعینه په خپله تعبیرو، لکه دا خوب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو نو دا تعبیر هم دی، خوب هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خوب ولیدو چې مونږ تللی یو عمره مو کړې ده او بیا څوک سر خري او څوک ویښته پرې کوي، صحابو ته دا خوب بیان کو. نو صحابو وی چې تعبیر، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دغه تعبیر دی چې ان شاء الله زوبه. نو هلته چونکې مشرکین او کافرو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې مسلمانان د کافرو تسلطو په مکه مکرمه باندې څوک پرېښول نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موقع نه ورکوله. ډېر وخت شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی او تر اوسه پورې د خانه کعبې زیارت نه دی شوی، ځکه چې د بدر جنگ هم دلته شوی دی او بیا د احد جنگ هم دلته شوی دی، بیا خندق هم دلته شوی دی، بیا په هغې منځ کې چې څومره سرایات دي هغه هم ټولې دلته وشوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مکې مکرمې نه دی تللی او چې کله به هلته نو سهار ماښام به د خانه کعبې زیارت کېدو نو د صحابو په زړونو کې مهاجرین چې وو د هغوی زړونو کې ډېر انتهایي شدت سره دا شوق راپورته کېدو چې مونږ به کله لاړ شو خانه کعبه به ووینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خوب بیان کو نو صحابه کرام هغوی پوه شول، خوشحال شول ډېر زیات. هغوی ووی صحابه ووی چې دا خو به ډېره زیاته ښایي. صحابو تیاری شروع کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغه کال باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روان شو. 1500 صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه چې کله ووتو ذوالحلیفې ته ورسېدو چې نن سبا هغې کې جومات جوړ دی، مسجد میقات ورته وایي. هلته نه احرام وتړلو او چې کوم څاروي ځان سره روان کړي د هدي د قربانۍ دپاره نو هغه څاروو باندې نښې ولګولې، د هغې شعار یې وکړو چې دا به هلته ځو په حرم کې به حلالو. نن سبا ډېره مسله پیښه شوې ده، تاسو ته پته ده چې کوم حضرات دلته نه عمرې ته تللي دي، مدینې منورې ته تللي دي، هلته کې جیاز کوز شوی دی، بیا د هلته نه عمرې ته راتللو لیکن عمره یې بنده کړې ده
نو هلته کې پریشان دي ډېر داسې دي چې هغه احرامونه تړلي دي او بیا موقع چې کوم دی نو هغه د عمرې نشته، دې ته محصر وي، محصر، او د عمل ته احصار ویلی کېږي. زمونږ په دین کې الحمدلله د هر یو څیز احکام شته، لیکن په دین باندې ځان پویول پکار دی. دویم دا ده چې مونږ خلک عبادات داسې په اسانه توګه کول غواړو چې په هغې کې د کړاک نه وي، بلکې صرف رسمي عبادت ته ادا شي او بس. نو عموما روزانه تقریبا دا ټلیفونونه به راتلل چې په حالت د احرام کې کسان او هغوی څه وکړي. نو د هغې طریقه دا ده چې کله سړی محصر شي عمرې ته یې نه پرېږدي، بادشاه وقت یا بل یو شی دی، دشمن دی وغیره وغیره، نو دم به ورکي، دم څاروی به حلال کړي. چې څاروی حلال شو بس د هغې نه پس د هغه احرام وسپړي، نو دی ګناهګار هم نه دی او د احرام نه د وتو طریقه هم دا ده. ډېر خلک داسې وو چې هغه تپوس نه کوي او هلته کې چې کوم ولاړ دي جاهل پولیس والا، هغوی هم ورته وایي چې لاړ شئ بس احرامونه وسپړئ او بغیر احرامه به راځئ، احرام سر بدن نه راځي. نو دا مسکینان د چا نه تپوس نه کوي، لاړ شي احرام وسپړي، ګناهګار هم شي او دم هم پې باندې واوړي، دم پې باندې بیا هم اوړي، لیکن ګناهګار شو. ړومبي صورت کې د ګناه نه بچ شو. نن سبا د ګناه تصور په مسلمانانو کې عموما دا ختمیږي لګیا. هغه عمل راته ښایه چې په ما باندې دنیایي حکم را نشي، د ګناه په باره کې سوچ نشته چې ګناه ده په دې کې. نو دغه وخت کې دم ورکول پکار دي. بیا یو کس سوال جواب راواستولو، وی چې مونږ خو کاکی ته لاړو، مکې مکرمه کې یو ځای دی، هلته کې څاروي خرڅېږي او هلته چې کوم دی نو څاروي نشته دی، نو اوس څه وکړو؟ نو حالانکه مکه مکرمه ټوله ګرد و پیش کې خوا و شا کې د څاروونو ډکه ده، غیر چاپیر څاروي شته دی، لیکن مونږ دومره کړاک نه کوو چې زه په حالت د احرام کې اوس څاروي پسې څنګه ګرځم. پریشانی وي، لیکن اجر او ثواب په همدغه صدمو باندې دی، په دغه تکالیفو باندې دی. د دین اسلام احکامو ته امور تکلیفیه ویلی کېږي. ته چې ځان وکړې نو الله جل شانه به اجر درکوي، او کیدای شي چې تا د بغیر د عمرې نه الله پاک تا ته هغه اجر درکړي او ته په آخرت کې هغه ووینې چې کوم عمرې والا ته هم نه ورکړی شوی، چې په هغه ضابطه او اصولو باندې وچلېږي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پرېښي. په ټیکسي کې کېنه چې څوک درنه تپوس وکړي ورته وایه بهر لاړ شه وګرځه، څاروي ځای په ځای میلاوېږي. د دنیا رمې او کنډه کې د مکې مکرمې نه بهر دا دشته دا ټوله ډکه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې وجې نه چې په مکه کې به څاروي نه نو ځان سره به د مدینې نه څاروي روان کړي، یا به په لاره کې په عصفان کې عموما هلته څاروي ډېر زیات وو، هلته به څاروي واغشت. تاسو وګورئ د حج په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 اوښان ځان سره روان کړي او 100 اوښان یې حلال کړي دي په یو حج کې. په دې 100 اوښانو باندې پیسې هم ځي او د دې په اغشتو کې تکلیف او کړاک هم وي. حج خو دې ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحج العج والسج، حج چغوال او وینې تویول ته وایي. چغوالو نه مراد لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یو سړی ځان نه ډېر سنجیده انسان جوړ کړی دی او دی وایي چې دا خلک څه چغې وباسي او دی نه وباسي، نو دا حج نه دی. حج د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا، او دلته به دا سنجیدګي پرېږدې او دغه چې کوم دی نو دا کومه هوښیارتیا چې تا ځان سره وړي زیرکتیا دا به پرېږدې او په زوره زوره به لبیک اللهم لبیک وې تلبیه. دغه آواز او دغه ناره د الله جل جلاله خوښه ده. او سج بل وینې تویول دي، وینې تویول یعنې قرباني کول دي. نو دا مونږ خو چې یو څاروی حلالو دا خو وجوبن حکم دی چې حج تمتع کې حج قران کې یو څاروی به حلال کې، لیکن که چېرته د یو په ځای باندې 2 3 10 15 شل حلالې نو په هغې کې اجر ډېر زیات دی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حج په موقع باندې 100 څاروي حلال کړي. نو بهرحال دا مې عرض کولو چې د مدینې منورې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم احرام وتړلو روان شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېده چې د مکې خلکو ته پته لګېدلې ده او هغوی لښکر تیار کړی دی او ټول راغونډ شوي د مکې سره بهر او تاسو نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي واستولو چې لاړ شه تحقیق وکړه. هغه صحابي واپس رالو، صحابي به د تجسس دپاره استولو په اس باندې. هغه واپس رالو وی چې یا رسول الله خبر رښتیا د مکې ټول خلک بلوه دی او هغوی وایي چې موږ مسلمانان مکې ته نه پرېږدو.
او دا غین علاوه حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې رستو صحابي دی خو دغه وخت کې لا مسلمان شوی نو، مشهور هستی ده. خالد ابن ولید 200 کسان هغه تیار کړی دي او هغه د مقدمه الجيش په تور باندې یعنی د مکې د خلکو د عام او غټ لخر نه مخ کې هغه لري راغلي دي او مسلمانانو ته مخ نیولي د بلار کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې مونږ خو جنگ ته نه یو راغلي، مونږ د عمرې په اراده باندې راغلي او ځان سره وسلم د جنگ وسلې نه د وړي، صرف هغه عمر وسلې وړي د چې هغه زمانه کې به قبایل ځان سره د خپل حفاظت لپاره څومره ګرځول او بس هغه ټیم کې دومره وسله چې ته به خپل حفاظت کول شي دا ضروری و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خلکو جنگ جوړول غواړي او زه جنگ ته نیم راغلی. نو لارې بدله که صحابه ته وی چې دا لار پرېږدي په دې بله لار لاړ شي. نو حدیبیه چې هغه نیمه په حرم کې راځي، مورخین لیکي چې د هغې زیاته حصه په حد د حرم کې ده او لږه د حرم نه بهر ده، او هغه د مکې مکرمې نه تقریبا 25 کیلومیټره یا 23 کیلومیټره لرې ده، بس دومره فاصله د خانه کعبې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځای ته راورسېدو ځکه چې اراده د عمرې و د خانه کعبې د زیارت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دلته رالو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اوښه باندې ناسته او د اوښې نوم یې و قصوا. نو اوښه پتلو تلو کې ناسا په اوښه کې ناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام اوښې ته وایي چې پاسه، او په هر قوم کې او په هر ژبه کې د دې سارو دپاره جدا الفاظ دي. مونږ زمیندار خلک یو چې اوبه ورکوې د هغې دپاره جدا لفظ دی، چې شړې یې د هغې دپاره جدا لفظ دی، چې کله په یوي کې ودرېږي په کل کې د هغې دپاره جدا الفاظ دي، چې کله الپې رخلې د هغې دپاره جدا لفظ دی. نو هغې صحابه اوښې ته وی حل حل، او د هغې معنی دا وه چې پاسه پاسه، او زناور په دې پوهېږي لیکن اوښه پانسې ده. نو صحابه وی خلعت القصوا خلعت القصوا، قصوا خو اړي شروع کا یعنی نافرمانی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل ما خلعت القصوا، چې قصوا اوښې تر اوسه پورې اړي نه ده کړي او نه د هغې خوی او عادت دا دی، لیکن دا اشاره کړي د حابس الفیل، هغه ذات اشاره کړي دی چې کوم د ابرها د اوښانو د اتیانو لښکر اشاره کړي. او دې کې تشبیه دې ته وه چې فقط اشارهونکې ذات هغه دی، د هغه د طرف نه د اوښې ته ویلی شوي دي چې ته مخکې مه ځه، هغه هاتیانو ته د الله د طرف نه ویلی شوي چې تاسو مخکې مه ځئ. لیکن ابرها هغه اراده فاسد وه، جدا وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده جدا وه. تشبیه صرف په دې کې وه چې دا د خپل وس نه دی، د الله د طرف نه پیدا پابندي لګېدلي دي. ابرها چې کله د خانه کعبې د ورانولو ارادې باندې را روان شي او اراده او نیت یې خطا و، هغه هاتیان الله جل شانه منع کړل. هاتي نه راتلو د ابرها چې یمن طرف ته به ورته مخ کړو، بیا به منډې والي، او چې کله به خانه کعبې ته مخ کړو هاتي به کېناست. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوښه چې وه چې د دې به خانه کعبې ته مخکې به یې شړله، نو دا به نه تله، دا به کېناست. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا حابس الفیل یعنی الله جل جلاله اشاره کړي ده. او دې ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله ارشاد فرمایل چې کدا قریش یعنی کافر او مشرکین ما څخه راشي او دی ما سره صلح کوي، روغه کوي، او پاغې کې دی کوم یو خبر هم داسې وکړي چې پاغې کې د شاعر الله تعظیم وي، د شاعر الله تعظیم وي، د خانه کعبې او نور چې څومره شاعر دي، نو زه به ورسره هغه روغې منم، ټولې خبرې به ورسره منم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل. دغه ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایثار شو او د حدیبیې واقع په همدغه ځای کې پېښه شوې ده. انشاءالله بیا به چې ژوند وي په نورو جمعو کې به وایو.